مسافر باندې فرض دا دی چې هغه به قصر کوي، پوره لمونځ به نه کوي. که چېرته مسافر پوره لمونځ وکړو او منځ کې اتحیات ویلي وي، 4 رکعاتو منځ کې اتحیات وویل، نو د په آخر کې بیا سجده سهو وکړله، نو د لمونځ ادا شو. او که مسافر سړي 4 رکعته لمونځ وکړو په هیره سره او آخر کې سجده سهو نه وکړه، نو د باندې اعاده واجبه ده، دی به 2 رکعته لمونځ کوي، اعاده پې واجبه ده. او بله مسله دا ده چې مسافر سړي نه په سفر کې لمونځ پاتې شوی دی، قصر لمونځ پاتې شوی دی، نیمه لمونځ چې دی، دی چې کله کور ته راشي په کور کې قضا لمونځ کوي، هم به دی څه کوي، قصر به کوي، نیم به ادا کوي. که په کور کې درنه پاتې شوی دی پوره لمونځ په مسافرۍ کې ادا کوي، په سفر کې نو پوره به ادا کوي. او د قصر لمونځ درنه پاتې شوی د سفر لمونځ په کور کې ادا کوي قضا، نو بیا به د قصر لمونځ ادا کوي. اوس چې چا قصر لمونځ قصدن پوره ادا کو او آخر کې سجده سهو ونه کړه، نو د باندې اعاده پکار ده چې اعاده وکړي د لمانځه. که اعاده یې نه وکړه نو ډېر کراهتونو سره بیا لمونځ ادا شو، ډېر کراهتونو سره چې اعاده وکړي نو ازاله به د دې سره وشي. او دارنګې که چا په قصدن نه په هیره سره قصر لمونځ پوره وکړو، په اتحیات یې په د منځ کې ویلي وي، په آخر کې د سجده سهو وکړي، نو لمانځه د کمیش شوی د دې ازاله به وشي. او څوک چې بیا په کور کې د مسافر نه دی، نو هغه خو به قصر نه کوي، هغه خو که قصر وکړو کم لمونځ یې وکړو، نو د لمونځ سره کېږي نه، لمونځ واجب الاعاده دی. امید دی چې د سفر لمونځو متعلق چې څومره جزئیات و کلیات و هغه به تاسو زده کړي وي.